رب العالمین په دنیا کې چې انسان پیدا کړی دی او بیا د دې انسان د هدایت لپاره الله پیغمبران او کتابونه نازل کړي دي. کم قوم چې په دنیا کې د پیغمبر تابعداري وکړه او په هغه کتاب چې د پیغمبر ورته وښو په هغې ایمان راوړه، عمل یې پرې وکړه، دا قوم په دنیا کې هم کامیاب دی او آخرت هم د کامیابی دی. او الله که داسې قومونه تیر شوي دي نو هغه الله کامیاب کړي هم دي. کم قوم چې په پیغمبر ایمان نه دی راوړی، د هغه په کتاب ایمان نه دی راوړی، الوهي او کبر یې کړی دی، رب العالمین هغه قوم په دنیا کې هم تباه کړی دی، آخرت هم د رسوایی دی. د هود علیه السلام د قوم د هلاکت نه پس هغې ته بیا عاد اولا وی. عاد ثانی یو دویم قوم پر مخ د ځمکه اوسېده او هغې به شرک کو، د بوتانو عبادت به کو. رب العالمین قرآن حکیم کې تقریباً په 16 سورتونو کې ذکر کوي. اوسېدل به د شام او د دې حجاز د مکې مکرمې او مدینې منورې په دې منځ کې لوړ دنګ دنګ غرونه دي او په هغه غرونو کې د دوی آبادۍ وې، هغې کې به اوسېدل. تاریخ لیکي الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. دغه قوم ته به سمودیان وې او غرونو کې ځان له بلډینګونه جوړ کړي او آبادۍ جوړې کړې وې. او اوس هم تاریخ لیکي، موجوده یو مورخ مصري مورخ دی هغه لیکي چې زه په خپله تللی یم، د علاقه مې کتلې ده او په یو لوی عظیم الشان غر کې اوس هم د بادشاه یو لوی محل موجود دی. نو چې غر اتراشي او په هغې کې د بادشاه محل جوړ شي، کمرې پکې جوړ شي، د بادشاه پایتخت پکې دی، حوض پکې د لمبلو د اوبو د لمبلو حوضونه پکې دي، د څاروو د اسونو او د اوښانو د تړلو استبلې پکې دي. دې غر دننه تراشلی دی او د هر څه په هغې کې جوړ کړی دي. اوس خلک دې وخت کې وایي ساینس ترقي کړې ده، بلکل ټیک ده، خو موږ وایو چې داسې مخکې هم یو ساینس تیر شوی دی. خو چې څنګه الله زمانه باندې د تبې نښې راوستی او هغه قومونه رب العالمین هلاک کړل، هغه ساینس یې ورسره تباه شو. نو د شام او د حجاز په دې منځ کې د دې غټې غټې آبادۍ وې، په غرونو کې محلات جوړ کړي او لوی لوی باغونه و، سرسبز و شاداب، خوږې اوبه، مزیدارې چینې او د زندګۍ د هغې زمانې چې څه د زیب و زینت او د آرایش او د خوبصورتۍ کم اسباب و هغه ټول هغې سره و. خو بدبخته و د بوتانو عبادت به یې کو، هر چا ځان له په کور کې یو بوت ساتلی و، هغې بوت ته به یې سجدې کولې، عبادت به یې ورته کو، رام رام به یې ورته کول. او داسې بعضې پکې غټ غټ بوتان و، هغه په غټو غټو چوکونو باندې او په لویو لویو لارو کې ښخ کړي وو چې په لاره به تلل او په هغه چوکونو به راتلل، د هغې غټو غټو بوتانو عبادت به یې کو. زما ورونو، یو قوم هم الله د هدایت نه بغیر نه پرېږدي. هر قوم ته الله د هدایت یو لاره ښیي خامخا، چې څوک دو نه وایي چې ما جاءنا من رسول. د قیامت په ورځ به بعضې خلک وایي الله مونږ له خو تاسو پیغمبر او استازی نه دی رالیږلی، د دروغو نه به وایي. یو قوم هم الله بغیر د پیغمبر نه دی پرېږدي. خامخا یو پیغمبر یا د پیغمبر خلیفه، جانشین، نایب، دا هر یو قوم ته الله رالیږلی دی لئلا یکون للناس حجة بعد الرسل، چې څوک د چا دلیل پاتې نشي چې الله پیغمبر ما ته نه دی راغلی، قانون او کتاب ماله نه دی راغلی، چې دا بانه د خلکو ختم شي. پروردګار ورته هم د دوی د قوم نه یو سړی راولېږه، حضرت صالح علیه السلام، د دې د قوم نه او د قوم او د کلي سړی د کلي په ماحول ډېر ښه پوهېږي. که د یو وطن سړی چاته نصیحت کوي نو هغه ته د خلکو مزاج معلومي، د خلکو طبیعت ورته معلومي،
خلک پویولی شي او چې دا بار نه سړی راغی نو خلک هغه ته سپک ګوري مړه دا د کم ځای نه راغی د خپل قوم ته دلته نصیحت کوه اوس مونږ له څه له غوږونه خورې نو حضرت صالح علیه السلام ته رب العالمین د دوی د قوم او د خاندان نه یو پیغمبر راولېږه هغه ورته د الله د دین نصیحتونه شروع کړل ای زما قومه د یو الله عبادت وکړئ او د الله سره شریکان مه جوړوئ الله په شرک ډېر زیات خفه کیږي ټول قرآن حکیم اول نه آخره پورې وګوره څومره غصه چې رب العالمین له په شرک ورځي چې تا الله له شریک پیدا کې دا ارس الله پیدا کړي دي دا نظام الله چلی دا مونږ پیدا کړی الله یو مال دولت بچي عزت ارس مونږ له رب العالمین را کړی او چې ته په هغې کې بیا هم بل څوک سره شریک یې لکه زه به یو مثال درکم د کور یو مشر یو مشر نو که په دې مشرۍ کې ورسره خپل رور شریکېږي یا زوی ورسره شریکېږي نو دا مشر پلار دا برداشت کولی شي نشي برداشت کولی د کلي یو مشر دی که ده سره په دې مشرۍ کې بل څوک شریکېږي یا نشي برداشت کولی د وطن به یو بادشاهي که بل بادشاه ورسره لږ غوندې سر اوچتوي بس تم زما سره همسر جوړېږي فوراً یې ذلیل کوي غورځوي یې رب العالمین په خپله بادشاهۍ کې په خپل طاقت کې ځان سره هېڅ څوک شریک نه غواړي او نه پرېږدي او نه ورله شریک شته نو صالح علیه السلام ورته نصیحت شروع کړو چې د الله خاطر وکړئ الله له شرک مه کوئ ستاسو خالق ستاسو رازق ستاسو مالک هغه رب العالمین دی او په دې طاقت کې د الله سره هېڅ څوک شریک نشته قوم ورته څه وایي وایي ته څوک یې وایي زه د الله استازی پیغمبر ستاسو د هدایت لپاره رالیږلی یم وی ښه مونږ او تا کې څه فرق دی چې ته د الله استازی او مونږ نه یو په مال رانه زیاتې په بچو رانه زیاتې ته په څه څیز زمونږ نه اوچتې چې ته وایې چې زه د پیغمبر یم او د پیغمبر دعوه دې وکړه مال مونږ سره دی غټې غټې بنګلې او بلډینګونه زمونږ دي دنیا زمونږ د آخرت به هم زمونږ دی او احادیثو کې راځي چې دوی به یو بل باندې فخر کو چې چا به ځان له یو اعلی مزیدار کور جوړ که بل به د هغې نه خشته جوړو بل به د هغې نه خشته جوړو بل به د هغې نه خشته جوړو په آبادو او په بلډینګونو کې به یو بل سره مقابلې کولې او د دې قوم نه کبرجن قوم بل نو ډېر انتهایی متکبره قوم ډېر لوی کبر و پکې ګوره د یو بل نه اوچته آبادۍ جوړول په هغې فخر کول زما آبادي ستا د هغې نښه ده بل به وایي زما دا ستا د دې نښه ده دا هم کبر شو او بل پیغمبر ته دا ویل چې ته خو زما د قوم نه ما او تا کې څه فرق دی د دې کلي اوسېدونکې زه ستا نه په مال او په دولت او په بچو او په طاقت زیات یم تا له الله پیغمبري در نه منو ده ځه چې سرې خوښی کوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به هم د مکې کافرو دغسې وي چې ته خو پیغمبر جوړ کړې ته خو یتیم مال دې نشته دولت دې نشته مال زمونږ دی دولت زمونږ دی مونږ پیغمبران نه جوړېږي او ته جوړېږې هر پیغمبر ته چې خپل قوم پیغور ورکړی دی ګورې د مال یې ورکړی دی د دولت یې وله ورکړی او دا یو لویه نشه د مارونو ګورې اوس هم د خلکو په سر کې پرته ده چې کم سړی لږ مالداري د پیسو خاوند د دولت خاوند دي او هغه مشرۍ ته ورسېږي د چا په بغمم دړني خو چې کوم لږ غریبي او کمزوري وي او هغه لا یو منصب ملو شي د هر چا ورته په بغمه درځي کې دا ولې دا د پښتانه یو رواج را روان دی پیغمبري خو د الله له طرف نه یو نعمت و قسم دی ګورې که دا هم برداشت کولی شوه خو زما ورونو عزت په مال او په دولت او په بادشاهۍ کې نه دی فقیر د زمانې به شلېدلې څپلۍ به بې کس او بې څوکه به الله چې هغه له کوم مقام ورکوي دا د ډېرو نوابانو خانانو دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره ډېر کله یو سړی وي سر به ببري دوړې به پې الوتي دوړې خیرن خچن به هېڅوک به یې په څه کې نه شماري خو که دې په الله قسم وخوري چې زما دې په رب العالمین قسمي چې اوس به باران کېږي حالانکې شین اسماني د وریځو پته نه لګي نوري ښه تیز او دې قسم وخوري زما دې قسم پاللی چې اوس به باران کېږي
نو دی به الله په هغه قسم کې دروغجن نه کي، حانس به نه کي او په هغه ساعت به الله ورېد راولي او باران به دله به الله دومره عزت ورکړي. یو فقیر سړی و ملنګ په لاره تېرېده، څپلۍ شلېدلي دي یا نشته، جامې شلېدلي دي، څادر هر څه شلېدلي دي. یو ښار ته ورغی، نو پخوا به د دې ښار دروازې وې، خو دا فقیر ملنګ نیک سړی دی. دا زمونږ د فقیرانو ملنګانو په شانتې نه چې دا کچکولې په غاړه کې و بیزو یې ترخ کي او چې په یو دغه کیسې به شپېلۍ هغه خلکو ته وي او خلکو نه سوالونه کوي. هلکه بیزو راته ګډوم، دا د حضرتجي بابا ملنګ دی او دا د پلانکي بابا ملنګ دی. دا ګڼ کپان دوکهباز سوالګري حرام خواره نه ګورې. دا سوال چې کوي دا حرام پوري سوال حرام دی، دا ګناه ده. او څوک ښکر وایي او څوک وایي د بابا من راوړه، څوک وایي د پلانکي من راوړه، دا ګناه ده، دا حرام. هغه نیک سړی و، الله ته نږدې انسان و. یو ښار ته ورغی چې اوس څه ګوري د ښار ټولې دروازې بندې پکې، لین لګېدلې دي، لین دلته ټانګو لین لګېدلی، هلته لاسونو لګېدلي، دلته پیاده و دی. د دې پېښور ښار هم پخوا دا مشران وي غټې غټې دروازې وي او د دې سپین ږیرو مشرانو نه مو اورېدلي وي چې ماښام به هغه دروازې بندېدې، څوکیدار به پرې ولاړ او ستار به پولاوېدې. ښار نه ګیر چاپېره وي، یو لوی دیوال ته و چې څوک ډاکه ونه کړي. نو دروازې بندې دي. نو ده چا نه تپوس وکړو چې هلکه دا دروازې ولې بند وه؟ وایي دا د دې بادشاه نه باز تښتېدلی. نو بادشاه اعلان کړی چې دروازې بندې کړې، هسې نه د عباس ته ته بارونه دي. نو دروازې بندې دي او بار خلک په قطار ولاړ دي چې تر څو د بادشاه باز نی نیولې شوې هغې پورې دروازې نه کولاوي، چې باز پیدا شي دروازه به کولاوي. دې فقیر سړي یو سوړه سویلې وکړه او د ښار نه داسې بار ووت. وایي یا الله عجیبه نظام دی، داسې سړی دی بادشاه کړی دی چې د پوندو پورې بېوقوف دی، قمقل خر. دا بادشاه دی، باز ته دروازه بندوي. اوس باز خو چې تښتي نو هغه څه ګډه چیرې ده چې په دروازه منډې کوي، نه سپی دی. هغه له خو الله وزرې ورکړي دي او داسې وزرې دونه اوچت مزل کوي چې د باز نه اوچت پرواز یو مارغه هم نشي کولی. په دې باز کې هم بیا خپل قسمونه دي. د دومره مضبوط طاقت په دې وزرو کې الله یې ښودی دی او په دې خپو کې پنجو په دې مخوکو کې چې دې دومره اوچت پرواز کوي چې دومره اوچت یو مرغه هم نشي کولی. نو باز په دروازه خو نه بندېږي چې بېوقوف ورته دروازې بندې کړي دي. باز خو چې تښتي او چې یو وزر ووي اسمان ته به رسېدلي، نیمې ته به رسېدلي، تښتېدلې به. وی الله داسې بېوقوف بادشاه که ده کې طاقتي او باز بندی نو په دې ښار د جال واچوه. کیوں نه ته دومره جال خو ده سره شته چې په دې ښار د پاسه یې واچوي. نو بېوقوف دروازې بندې کړي دي. یا الله عجیبه نظام او خدایي دی ده. یاره واقعي د الله د خدایت او د رب العالمین د نظام ته بعضې وخت کې د انسان عقل نه رسي، کار نه کوي. خدا به زمونږ د عقل نقصان یې ګورې، د الله خدایۍ کې فرق نشته، مونږ نه پوهېږو. وی پروردګار عجیبه نظام دی. هغه بېوقوف خر چې هغه باز ته دروازې بندوي، هغه له د الله بادشاهي ورکړې ده. څوک ورته سلوټ کوي، څوک ورته په لاس په تندي لاسونه ایږدي، جی جناب ورته کوي، ټول خلک یې تابع دی. او پروردګاره چې زه ستا نږدې بند یم، د هغه نه خو راکې عقل زیات دی. نو زما سپلی هم نشته، جامه مې هم نشته، د کور غیب هم نشته، الله د ناستې او د ولاړې د سر سورې مې هم نشته. او دغه بېوقوف دی، جاهل دی، بېلمازه دی، نه روجي شته او نه مونځ شته او د جهان قمقل هغه له دې څه ورکړي دي او زه خو ستا نږدې بنده یم، الله د ما له دې څه راکړي. ناشنا خدایي دی ده. نه ما ته مې یو ځل یو سړي خبره کول، یو خان یې یادو، وی ګوره وي د هغه دومره موټرې دی او بلا جایدادونه دی او بنګلې دی او ټکي مونځ نه کوي او موږ ټول اوس خدای پاک ته لګیا یو مونځونه کوو، زمونږ پیسې درک نه لګي. تا باندې تړلی وایي دا. نو دم دا وایي چې پروردګاره مونږ خو دا کونډې او دا تندي ته په دا سجده کې وسولولو او نه کوش ته او نه جامه شته او ته هغه نظام ته وګوره. نه دی په هغه بیابان کې وده شي چې وده شو، رب العالمین یې په خوب کې ولید. الله سړي ته هدایت کوي.
بنده ولې په سوچ او په پریشانۍ کې وی الله په دې پریشانۍ کې مو چې زمونږ د علاقې د بادشاه رزق مقل چې بس هم دروازې بندوي خدای هغه له غټه بادشاهي ورکړې ده مونځ نه کوي روژه نه نیسي او ډېر بد عمل لري او بې وقوف دی او خدای مونږ خو تا ته په سجدو د تندي وسولو زمونږ د سپلو درک نه لګي نه جامه شته نه پیدا رسم نشته عجیب ناشنا خدای دی ده رب العالمین ورته وایي چې بنده را خو اسانه خبره زما خو یو خبره چې زه وایم کن هغسې شي زه به اوس د هغه نه د هر سوال هم تاله به یې درکړم او تا نه به د هر سوال هم هغه لګوه هغه د سکنډونو خبرې دي ته به اوس د هغه په ځای بادشاه شي او خلک به درته سلوټونه کوي او سه به د دنیا غلامان او مریان او بنګلې به دي پوره به د دې ښار بادشاه شي او داسې الله کولی شي که نه شي کولی جواب راکړي نواز شریف بادشاه نو او دا چې موجوده کم صدر ده به ورته سلوټ نه کو بوټ له به یې درز ورکړه او په تندي به یې ورته لاس کېښود هغه نواز شریف جیل ته لاړ او نن یې په خپل وطن کې ځای نشته په خپل ملک کې ځای نشته او هغه سلوټ والا راغی او د هغه په کرسی کېنه تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء قرآن حکیم کې الله فرمایي چې چا نه وغواړم بادشاهي ترې والم او چې چا له وغواړم هغه لی ورکړم وتعز من تشاء وتذل من تشاء الله چې تو غواړي چا له عزت ورکړي او چې تو غواړي چا له ذلت ورکړي نو بادشاهي عزت ذلت بادشاهي اخیستل دا د رب العالمین په اختیار کې دي دا د چا په اختیار کې نه اوس په سکندونو کې د هغه نه ارسالم او تاله درکړه او چې ستا دا کوم نعمت دی دا به هغه له ورکړه الله زما څه نعمت دا شلېدلې جامې او شلېدلې سپلې وې نه 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 داسې نه ده تا په اړه کې چې کوم ایمان پروت دی دا به هغه له ورکړو تا دا جامه به مغه له ورکړو تا دا شلېدلې پیزار به مغه له ورکړو ستا په اړه کې چې ما سره کومه مینه دا به مغه له ورکړو ته چې کوم عبادت دی او کوم منځ کې او ما سره د کوم محبت دی دا تا دا ټول د ایمان او د عمل او د غریبي او فقیري ټول به هغه له ورکړم د هغه بادشاهي او هغه بېوقوفتوب او د هغه نه عبادت کول خو د هغه چې سړي تاله او ستا هغه هغه له څنګه دې خوښه ده وایو د سکندونو فیصلې دي وی نه رب العالمین زما په اړه کې چې کوم ایمان پروت دی او زما په اړه کې کومه تا سره مینه او محبت پروت دی دا خو لا یو بادشاهي ده چې د ټولې دنیا په بادشاهي هم نه ورکو دا حقیقت دی رونو که نه که زمونږ د امریکې بادشاهي ویسې خپلو کې سوچ کوو د امریکې او د بش غوندې ایمان زمونږ وې د بش چې هغه کې مسلماني نشته ایمان پکې نشته نو دا به مو خوښه وه چرم نه که د روس بادشاه وی او خدای دې نه منه د چین بادشاه وی او الله دې نه منه هغه ښه وه او که دا د جوار او د غنمو ډوډۍ چې د الله ایمان پکې دی دا خوند کوي دا خو د دنیا نظام دی یو 2 میاشتې به یو 3 میاشتې یو کال به یو 10 کاله به یو 15 کاله عمر یې که 100 کاله عمر یې که ختم د هغې خلکو خو آخرت تباه دی الحمدلله زمونږ خو آخرت شته که نه د هغې خلکو په الله ایمان نشته زمونږ په الله ایمان دی د هغې خلکو په پیغمبر علیه السلام ایمان نشته زمونږ په ایمان دی د بش ایمان نشته د هغه څه ایمان دی د هغه دغه ایمان دی چې عیسی علیه السلام د خدای زویری دی مریم بیبي د خدای ښځه ده عیاذا بالله زمونږ خو دغه ایمان نشته مونږ خو وایو دا ټول د الله مخلوق دی د الله بندگان دي نه الله له زوی شته او نه وله ښځه شته وی نه الله دا مې نه دي پکار نو جناب دا پیغور اوس هم بعضې خلک د فلانکي مال دی د فلانکي دولت دی فلانکي سره دا شی دی خیر مړه دنیا هم ښه ده آخرت به هم ښي زمونږ دنیا هم خرابه دا دنیا خرابوالی مونږ دې ته وایو چې پیسه ورسره ني نه شکر دی زمونږ دنیا ښه ده مونږ مسلمانان یو شکر دی دنیا هم ښه ده زمونږ په پیغمبر ایمان دی شکر دی دنیا هم ښه ده رب العالمین ته سجده لګو شکر دی دنیا هم ښه ده د الله زمونږ خوښ دی په دې اړه کې مو سره ښه مینه ده او چې الله سره مینه ده انشاءالله د رب العالمین موږ سره مینه شته ده نو صالح علیه السلام ته هم دې قوم دا پیغور ورکوه چې که ته پیغمبر وې مال به دې ډېر دولت به دې او بنګلې به دې وې مال او دولت او بنګلې زمونږ دی د پیغمبرۍ دعوته کې تاله خدای پیغمبري درکړې زمونږ دنیا ښه د آخرت به هم کړه خیر ده ورته نصیحت به کو هغې به نصیحت نه منل څه لږ کسان د صالح علیه السلام په خولې باندې د 50-60 کسان یا بعض روایتو کې څه 1.5 سل راځي دا الله پاک مسلمانان کړي او باقي ټول کافران عموما چې کله به د دوی د اختر میله و قوم به راجمع شو صالح علیه السلام به راغی قوم ته بولېده ای زما قومه
د الله د قهر او د غضب نه مېروم زما در باندې څه وګوره یو الله ومنې او د بوتانو د عبادت پرېږدي هغې به ورته بیا فأتنا بما تعدنا زه مړه خو چې په سم عذاب هم یری راوله چې کوم عذاب دې خوښي را باندې راوله نه دې من یو ځل یې ټول سرداران را جمع کړل د خپل قوم یو میدان کې تاسو کښېنئ خبره ده وی ګوره داسې کار دی چې زه ستاسو خیر خوایم او د الله د قهر او د غضب نه م یېروم مهرباني وکړئ د بوتانو عبادت پرېږدئ او کومه ایمان راوړئ د قوم هغه سرداران ورته وایي ښه ایمان در باندې راوړو خو په یو شرط یو کار که کې ټول مسلمانېږو او هغه دا دی چې یو نښه یو معجزه راته ښکاره کړه خو داسې معجزه چې زمونږ درته ووایو هغسې که دغه معجزه دې راته ښکاره کړه نو موږ ټول ایمان راوړو او که دا معجزه یې ښکاره نه کړه نه راځو غټ سرداران ناست وي څه معجزه غواړو وایي موږ دا غواړو چې دا مخامخ غر وشلېږي او د هغې نه یو اوښه راوځي او بلار به اوښی او هغه زمونږ په سترګو په مخ کې لنګه شي او دومره پیږي په هغې کې چې زمونږ د ټول قوم د اوبو او د خوراک ګزاره پې کېږي ظالم بچو سم سوچ کړی اوښه خو د اوښې نه پیدا کېږي د غر نه کم ځای پیدا کېږي دی نه وی چې دا اوښې او بچې غټ شي او پی پکې پیدا شي نه دی چې د دې غر نه دا غر اوښلېږي او د دې نه راوځي او مونږ ورته ګورو راوځي صالح علیه السلام ورته وایي ښه که دا کار وشو نو ایمان به راوړی بیا وی او بالکل دا هم در سره وعده ده چې مونږ ټول ایمان راوړو وی ګوره یو خبره درته کوم که الله دا معجزه ښکاره کړه او دا کار یې وکړ او بیا هم تاسو نقصان وکړه ایمان هم راونړه یا د هغه معجزې بېعزتي مو کړه دا واورئ ګوره ټول به تباه کېږي سوچ پرې وکړئ وی نه بس دا زمونږ وعده ده چې څه قسمه قسم وی او هر څه وی در سره کوو او ټول مسلمانېږو بس دا ستا د پیغمبرۍ او دلیل که دا شی ښکاره شي مونږ ته پته ولګي چې ته د خدای پیغمبر یې ځکه دا کار بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی او که دا کار نه کېږي نو سر مه خوږوه حضرت صالح علیه السلام رب العالمین ته وجله چغې جوړې کړې پروردګار ته چې یا الله زما دا قوم زما نه دا معجزه غواړي الله دا معجزه مونږ ته ښکاره کړه او الله زه خو دې لپاره دا معجزه غواړم چې دا قوم ټول مسلمانان شي او دوی را سره واده وکړه مسلمانې رب العالمین ورته جبریل علیه السلام راوړي چې دا سرداران کېنه او پوه یې کړه چې که دا اوښه خو زه درته اوس را پیدا کوم او که دې له چا ګوتې یوړه پوه یې کړه چا زخمي کړه چا وشړله د خپل فصل نه نو فورا به دا قوم تباه کوم دویم دا دی چې د دوی یو مخصوصه چینه وه د هغې نه به یې اوبه څکلې یو ورځ به د دې اوښې وي د اوبو او یو ورځ به د دوی د ټولو وی کومه ورځ چې د دوی د دې اوښې د اوبو د څکو وي نو په هغه ورځ به نه د دوی ګډه راځي نه به یې چیلی راځي نه به دوی راځي هېڅ څوک به هم اوبو له نه راځي او یو ورځ به د دوی وي یو ورځ د اوښې پوه سرداران یې راغونډ کړل ویې کښېنه وی بلکل الله زما خبره مني دعا مې قبلوي دا اوښه را پیدا کړي خو په دغه شرط کم خوښي وی بلکل مونږ ته منظور دی مفسرین لیکي احادیثو کې راځي چې مخامخ غر باندې زلزله غوندې راله وړقېد دې ټولو سردارانو ورته په خپلو سترګو کتل او چې وړقېده نو داسې اواز یې وکړه لکه اوښه چې لنګېږي او اواز دی او اوچاو د هغه غر او د هغې نه اوښه راووته دوی ورته کتل مخامخ بلار به اوښه وه غټه سربه د دې مخکې د هغې بچې پیدا شو صالح علیه السلام د پړي نه ونیوله او د قوم سردارانو چې څومره د قوم مشرانو ټول ولاړو وی ها دا واخلئ دا د الله معجزه دا بغیر د الله نه بل څوک کولی شي نشي کولی او چې زما په دعا الله دا هر څه وکړل دا زما معجزه معجزه ویم دې ته چې د پیغمبر د لاس نه داسې یو کار ښکاره شي چې هغه د عام عادت او د عقل خلاف د عقل خلاف د عام عادت خلاف دا یو لویه نښه رب العالمین ما ته راکړه اوس ایمان راوړی که نه راوړی نو د قوم بعضې سرداران هغې ایمان راوړو مسلمانان
بعض وی موږ خپلو ملګرو سره مشوره کوو چا وی یاره دا خو جادوګر دی جادوی را باندې و خو خیر څه موده د اوښې ډېر قدر کوو یو بل ته به وی ګورې پام کوئ چې اوښې له ګوتې یو نه سي په زړه کې خو پوه وو چې دا د الله معجزه ده پیغمبر معجزه ده اوښه کې اوښه څنګه اوښه وه اوښه کې د هر یو قسم رنګ و پکې رنګ خشته مزینه مزیدار تور سپین شین زیړ بعضې دغه یې که نه دغه د تاسو وګورئ د طاووس ته چې هغه هغه وزر اوچتې کې څومره خشته مزیدار ښکاري یا د پړانګ تاسو لیدلې د هغه څرمن څومره مزیداره برګه بروګه خشته ښکلې ښکاري نو الله تعالی په دې اوښه کې مختلف قسمه رنګونه پیدا کړ دومره ډولې اوښه چې په مخ د ځمکه دومره ډولې څاروي چېرته نو ځکه د الله په قدرت پیدا شوي یو ورځ به راتله خو د چینې اوبه به هغې څکل چې په چینه به یې خوله کېښوده غټه سر به اوښه وه ټولې اوبه به یې وڅښې بچي به یې ټولې اوبه وڅکلې دوی ته به اوبه نه پاتې کېدې او بله ورځ به رب العالمین هغې له اوبه ورکولې داسې به نه وه چې د هغې اوبه به نه وې نه په بله ورځ به د هغوی باقاعده رالل منګي به یې ډک کړل لوښې به یې ډک کړل اوبه به کمېدې ورته نه د هغې انتظام هم پوره و خو یو ورځ نمبر د اوښې یو ورځ نمبر د ویو بل دا اوښه به سرېده په دې ټول دشتو بیابان په غرونو ګیا به یې خوړه چا ګوتې نه شو وروړی خو دومره هوښیاره وه چې چا به باغ کرلی و یا چا به خپل فصل کرلی و هغې له به یې خوله هم نږدې نه وړه هغه ګیا به یې خوړه چې کوم به په دې غرونو کې کېده هغه بوټو نه به یې ګیا خوړه چې کوم به د غرونو بوټي به هغې کې به ګرځېده چا کې جرت نو چې چا منې کړې شوې چا منې کړې وې او یا چا ورته چوکه نیولې وې یا چا شړلې وې ټوله ورځ به وګرځېدله اوبه سرېدله ماښام به راله چې را به د دنیا دا خلک به ورته پلین باندې ولاړو او چې تیله به یې وله ګوتې یوړې پی به ترې را روان شوي دومره پی به یې کول چې د ټولو سمودیانو د نرو ښځو د بچو انتظام پکې و دومره پی چې دوی به څکلو مو د ډوډۍ کار به یې مولی کوو ځکه د الله د معجزې اوښه وه او داسې هم نه وه چې په لش کې سخته وي بعضې څاروي وي چې هغه لشي د هغې نه پی په زور روزي انسان لاس ستړي کړي نه چې څنګ به یې تیله وله ګوتې یوړې لکه د بمبې غوندې به ترې دا پی رابېدلې او د دنیا خلکو سره به لوښو زنانه او ماشومانه به یې ترې ډک کړل او کورونو ته به یې وړل څه موده خو خلک ډېر خوشحال مفتو کې پی میلاویږي او د الله د قدرت او د پیغمبر د معجزې پی دي او فایده په پیو کې څه وه یو یې د اوبو کار ورکو یو یې د ډوډۍ کار ورکو یو یې د دارو کار ورکو که د چا به تبه وه ورشئ هلې د اوښې پی راوړی ابه یې پې وڅکل تبه به یې جوړه شوه که د چا په سر درد و هله ورشئ د اوښې پی راوړی زر به یې پی راوړل ابه یې وڅکل سرخوږې به یې ښه شو چې چا ته به څه قسمه بیماري وه مشکلات به و غم به و تکلیف به و بس دا د یو بهتر پیو د پیغمبر د معجزې هغه به یې وڅکل هغه بیماري هغه تکلیف هغه غم هغه درد هغه خوږ اب ورته رب العالمین جوړو خو خوشحاله راتلل به صالح علیه السلام ته به نږدې کېدل هم خوشحاله و خو چې ورځې څومره تېرېدلې نو شیطان پکې کار شروع کړ بعضې سردارانو خو ایمان راوړه دا پراپېګنډه جوړه شوه دا خو جادوګر دی مړه زموږ اوښې ته څه حاجت دی مونږ سره خپل څاروي لږ دي څه زموږ څاروي شته که نه زموږ ډوډۍ ته څه حاجت دی زموږ لږې ځمکې دي زموږ لږې میوې دي څه چا به ویې موږ د پیو نه سېکه نه شوې لکه څنګه چې بني اسرائیلو ته به هغه من او سلوار اتل څه مودې وخوړل او بیا ویې یاره چې ته غنم او جوار او اوږه او مسور پکار دی او پیاز او دال پکار دی الله ورته ویې ځای ورځی دغه ښار ته چې دال او مسور هم خوښ دي خدای هم بې خو باسه بني اسرائیلو ورځی پې همغه یې نصیب شو دغه کې بعد به یاره بس مونږ په پیو څه کوو لږ پی خو نه دي چا به وي زمونږ د غلغه ګیاګانې او خوراکونه ټول خلاص کړئ چا به وي یاره زمونږ نه یو ورځ اوبه څکي دا بانې جوړې شي او پراپېګنډې جوړې شي خو ګوتې چا نه شي وروړی که چا به ویل که دا شخصي او نسۍ ګورې تباه به شي مختلف سکیمونه او حربې استعمالولې خو دا طاقت او جرت په چا کې نو چې اوښې له څو ګوتې اوس شیطان ورته یو لاره وښول یو دوه ډمې وې ډمې مشهور د زمانې په دې وطن د هغې یوې ډمې نه یو ظالم مطالبه د ګناه وکړله هغې ورته ویل چې بلکل زه در سره واده کوم
خو په دې شرط چې په دې اوښه به غوزار کې په توره وجنې وي. هغه پنې ډلې دم یې بل هلک ته و چې تا لور په نکاح درکړو، ډېره مالدار هم و، ډېره خوبصورت هم وه، خو په دې شرط چې په دې اوښه به د تورې غوزار کې. بس د نفساني خواهش د وجې نه هغه 2 کسان تیار شو. دقه نور خلک هم ورسره تیار وي، موږ د سره شاته ولاړ یو، خو غوزار به تاسو کوئ. اوښه په ځنګل کې سړېدله او دغه دواړه ظالمان ورغلل او په تورې پې غوزار وکړو را ویې چې څنګه یې راغورځوله بچي یې منډه کړې. صالح علیه السلام له خلک راغلل وایي چې هغه فلانکي او پلانکي خو هغه حمله کړه، او په بعضې خلکو رپرپې راغی او بېهوشي او سکته راغله چې خدای پاکه دا خو واقعي د الله هغه غضب او عذاب رانیسي. صالح علیه السلام ورته یې ورسې دا بچی یې راونیسئ، که بچی م وله قابو کو خو د الله د قهر نه به بچ شئ، او که بچی وله قابو نه که نو عذاب د باندې راځي. دوی مخکې بچی ته مخکې ورپسې غر ته هغه بچی ورورسېد او هغه غر ورته وشلېد او واپس پکې بچی ورننوت، قادر نه شو چې هغه بچی یې رانیولی. راغلې د صالح علیه السلام ته بچی خو په غر ورننوت. انا لله و انا الیه راجعون، لا حول ولا قوة الا بالله. بس ملګرو ته یې ویې ځئ چې د دې وطن نه سفر کوو. چې کوم د صالح علیه السلام سره مسلمانان ملګري وو، د وطن نه ووتل، لاړل فلسطین ته. دا اوس چې کوم فلسطین ښه دې ته راووتل، او باقي کافر قوم پاتې شو. او بیا د دې نه پس پراپګنډې جوړې کړې، وایي د خدای هغه اوښه هېته به یې ناقة الله وې، د خدای هغه اوښه هغه م وله مړه کړه. راځي چې خدای دې موږ ته څه ووایي که نه، هغه پیغمبر هم وله وشړه، هغه مسلمانان هغه هم د وطن نه وویستل هم شړل. پراپګنډې لا جوړې کړې. صالح علیه السلام ته ووت سره د مسلمانانو سره د خپل خاندان نه فلسطین ته لاړل، او په سبا له په دوی باندې داسې عذاب راغی چې دا مخونه یې تک زیړ شو. یو ورځ یې مخونه زیړ، په دویمه ورځ پې داسې د خدای قهر راغی چې مخونه یې تک سره شو، بلکل سره، او په درېیمه ورځ پې داسې مرض راغی چې دا مخونه یې تک تور شو. مفسرین لیکي چې په دې کې توبهګار نه شي، یعنې که دغې وخت کې دوی د الله پاک دربار کې توبه ایستې وي چې الله معافي غواړو، ممکن ده چې الله معاف کړی وي. لکه د یونس علیه السلام قوم په داسې وخت توبه ویسته، الله معاف کړل، راغل عذاب ته خدای پورته کړ. دوی هغه وخت کې خپل کبر او په خپله لویي وکړه، مړه دا هېڅ هم نشته، مه یارېږې. او په 4مه ورځ باندې د شپې دوی ودو او زلزله پرې راغله، او زلزلې سره د اسمان کې د برېښنا نه پړقا پړوکې او د غرار دغسې ګلزار شو، او داسې د تندر اوازونه پرې راغلل چې کوم سړی او کومه ښځه په کوم ځای پراته وو پاکه ځای ته سوخته. کلي روان شو، خلک مړه شو، په یک دم یو سیکنډ کې د ټولو نه څه ووته، وجودونه یې پرې شو. بلکل سهار چې به کتل دا وجودونه یې بلکل په دامیان باندې څرمنې پرې شوې وې، او د چا د وجود نه کولمې او زړونه او اینې او سږي بار راوتي وو، او دومره د بجلۍ د تندر د الله هغه اواز و چې هغه غرونه او هغه آبادۍ او هغه بلډینګونه په دامیان باندې وشلېده. رب العالمین نیست و نابود ورته بیا کړه. صالح علیه السلام د هغه قوم ته خدای خلاص کړو. ان بطش ربک لشدید، الله وایي زما ګرفت او زما طاقت ډېر سخت دی، زما د طاقت مقابله یې څوک نشي کولی. دا حقیقت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو جهاد کې روان، ملګري ورسره، نو په دې علاقه تېرېږي چې دا کوم د سمودیانو علاقه ده. نو صحابه کرامو ته وفرمایل وی ګورې پام کوئ په دې علاقه تېرېږئ، خو سرونه به ټیټ کړئ، په سر به څادر واچوئ، او په منډه به په تیزۍ کې تیوځئ، ګورې تماشې ته به نه ودرېږئ. ولې؟ وی په دې کلي او په دې خاوره اوس هم د الله قهر او غضب ورېږي، اوس هم پرې غضب ورېږي. په حالانکې دا کله تېر شوي دي، دا د ابراهیم علیه السلام نه مخکې او د نوح علیه السلام نه پس په دغه زمانه کې دا قوم تېر شوي ده. څوک وایي په 3م پشت کې، او بعضې علما لیکي په 9م پشت کې د نوح علیه السلام اولاد دومره لرې تېر شوي دي، په زرګونه کاله مخکې. او نبي علیه السلام فرمایي چې اوس هم په دې قوم د الله قهر او د الله غضب ورېږي. نو ګورې وجاړئ چې په دې لاره تېرېږئ د خدای د قهر نه، په منډه تېر شئ، سرونه ښکته کړئ، او چې کومه چینه ده اوس هم هغه چینه شته د سمودیانو، هغه د هغې نه ګورې اوبه ونڅکئ، هغه د الله د قهر او د غضب پې ورېدلی دی، د هغې نه چې یو څاڅکې اوبه ونڅکئ. دا اوس هم مسله ده د دین، چې کوم قوم هلاک شوی دی او عذاب پې راغلی دی،
د هغې تماشې له به څوک نه ځي. زمونږ دا خلک د هغې تماشې له ځي، د پلانکو کنډراتو تماشو له ځو، د پلانکو هغې له ځو، پلانکو هغې له ځو، نه دې نه به زر تېرې، هلته به خوراک نه کوې، هغلته اوبه نه څکې، هلته به سر ښکته کړې او ځای به د الله د قهر نه به یېرېږي. او زمونږ خلک یې تماشو له هلته بازارونه جوړ شوي، خلک پکې خوراکونه کوي، تیل نه خلک دي، دا ګناه ده، ناروا دي. او زما عزتمند درونه خبره مې دې پورې کوله چې هغې قوم په یو د الله نافرماني وکړه، د پیغمبر یې ونه منه. دویم کبر یې کو، لویي یې کوله. نو رب العالمین د هغې کبر او د هغه لویه ولې دومره مضبوطه سزا ورکړه چې د قرآن حکیم په 13 سورتونو کې اوس هم د هغې ذکر دی، په 13 سورتونو او د عبرت او د مثال دپاره رب العالمین او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو څه ذکر کوي. کبر او لویي دا ډېره خطرناک او سنګینه ګناه د الله دی مسلمان وسد. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي او حدیث دی وی چې د چا په زړه کې د اوري د دانې عمره، د شړشم نم د اوري دانه واړه ده، د شړشم او د اوري د دانې عمره کبري، د جنت خوشبویي پې حرامه ده، حالانکه د جنت خوشبویي د 500 کالو په مزل محسوسیږي. هله به جنت ته ځي چې د جهنم په اور ته رب العالمین دا کبر وسوځي. او یو بل حدیث پاک کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي چې دا کم متکبرین دي په دنیا کې کبرجن خلک، دا به په آخرت کې د میږو عمره سې واړه واړه به ذلیل او رسوا به د میږو عمره د محشر په دې میدان، او اواز به کېږي د هغه کبرجن خلکو په دنیا کې چې لویې کوله او کبر یې کو. نو کومه قومونو چې کبر کړی دی، کومه قومونو چې لویي کړې ده، هغه رب العالمین په دنیا کې هم ذلیل کړي دي، هلاک کړي دي، او آخرت هم د ذلت. دویم د یو مسله کو، یو خو هغه شرک دی چې دا کافر یې کوي او ښکاره غټ شرک دی، د هغې نه خو به ځان ساتي، لکه بوتانو ته سجدې کول شو، الله له زوی ګڼل، الله له لور ګڼل شي، الله را دې هر څه عیبونو نه پاک دی. لیکن زمونږ په دې وطن کې بعضې خلک دا واړه واړه شرکونه کوي. واړه شرکونه څه شی دی؟ ریا ګوریم شرک دی، راکوټه شرک. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ان اخوف ما اخاف على امتی الشرک الاصغر. ډیر د یارې سید چې زه په خپل امت یریږم هغه راکوټه شرک دی. قالوا وما الشرك شرك الاصغر يا رسول الله؟ دا الله رسول راکوټه شرک څه شی دی؟ قال الرياء والسمعه. یو کار دی لکه چې خلک یې وویني او د شهرت لپاره یو نیکي کوي، ای د شرک وایي. عبادت سړی الله له کوي، چې ته د عبادت دې لپاره کوي چې خلک ووایي چې دا عبادت ګزار دی، نو په هغه ښودنه کې د ځان سره الله سره بل شریک کړه، دا خو ته الله ته ښیې، د الله په ځای مخلوق ته مه ښو. د قیامت پر ورځ به یو سړی راولي، رب العالمین به ورته وفرمایي تا څه عمل کړی؟ وی الله ما خو ډېره لویه صدقه کړې ده او ډېر مالونه مې ستا په لار کې خیرات کړي دي. الله به فرمایي او اتا کړي دي خو زما د رضا دپاره نه، هغه دې دپاره چې خلک وایي چې دا پلان کې سخي دي، دې له دې کړي. نو تا ته په دنیا کې هغه خپله میوه میلاو شوې د خلکو ویلي دي چې پلان کې سخي دي، دلته آخرت کې هم نشته، ورغورځوی جهنم. بل سړی به راولي تاسو څه کړي دي؟ الله ما جهاد کړی دی، بلا جهادونو بلا کافر مې وجلی دي. رب العالمین به فرمایي او دا کافر هم وجلی دي، جهاد دې هم کړی دی، خو هغه تا دې له کړي چې خلک وایي چې دا فلان کې ډېر لوی بهادر دی، او هغه په دنیا کې خلکو ویلي دي درته، اخرت کې هم نشته، ورویې غورځوی جهنم. بل سړی به راولي تاسو کړي دي؟ الله ما خو ډېر منځونه او ډېرې روجې او دسونه کړي دي. وی یوه تا کړي دي خو ماله نه چې زه رضا شم، تا دې له کړي چې خلک وایي چې فلان کې ډېر عبادت ګزار دی، او چې څه دپاره دې کړي دي په دنیا کې راته هغه میوه میلاو شوې د خلکو درته ویلي دي، ورویې وړې جهنم ته. ما خو دې قرات او قرآن ویلی دی. وی او اتا دې له ویلي چې خلک وایي چې فلان کې خشته قاري دی، ښکلی یوازې دی، درته خلکو په دنیا کې ویلي دي، هغه نتیجه او میوه راته ګټلې ده، ورویې وړې جهنم ته. نو د ریا د کار نه به ځان ساتو. نفلي عبادت کې ریا کېږي، ښه په فرضي کې نه. فرض مونځ خو به د خلکو مخکې کې، هغې کې ریا نه. فرض روژه خو د خلکو مخکې، فرض حج د خلکو مخکې کې، هغې کې ریا نه. نفلو کې ریا، نفلي عبادت صدقه ده،
که نفل دي که پټه روژه نفلي نیسې ته تهجد کې هغه د خلکو نه پټ کوه چاته ښکاره کوه مه. دویم که زیارتونو له ځې غوښتنه به د زیارت ته نه کوې، غوښتنه به د الله نه کوې. او که دا دې وي چې ای زیارت ته ماله زوی به راکې، پلانکې زیارت به مې جوړی، پلانکې بابا به مې جوړی، دا هم شرک دی. ګوره دا غټه ګناه ده، خدای الله خفه کېږي. زیارتونو له تلل که یو سړی د شریعت مطابق ځي بلکل ولتلی شي، لاړ شئ عبرت دپاره لاړ شئ، هلته دعا به ورته وکړې. د خدای نیک بنده دی چې د هغه هغه نیکي در مخکې شي، ممکن د تا کې هم خدای پاک د نیکۍ اثر پیدا کړي. خو دا به نه وي چې زیارت ما به جوړی یا کانې راوالې او ژبه پې ټکې او یا درب وله غوټې ورکوې چې یو غوټه مې ورکړه یو زوی به مې کېږي، که دوه مې ورکړي دوه دامن به مې کېږي. دا قصې پیسې ټولې غلطې دي. دې ځای نه به تور چیرې والي او څوک پیر بابا له څوک کاکا صاحب له دي. دا مې د پیر بابا منه دا د کاکا صاحب منښتي چې کوې یو د الله به کوې. ګوره د بنده منښتي منه ده، منښت عبادت د الله په کار دی، د بنده نه. د الله په نوم خیرات وکړه، ثواب یې که پیر بابا ته بخې که کاکا صاحب ته بخې خو بخه ور که نورو مړو ته بخې ثواب به ته بخلی شي. منښت به د الله په نوم کې، ذبحه او څاروي به د الله په نوم حلالې. غوښتنه به د رب العالمین نه کې، جوړونکې، بچې ورکوونکې او عزت ورکوونکې، مال ورکوونکې دا یو الله دی، په دې کې الله سره بل څوک شریک نشته. دا عامه قاعده ده چې یو دشمن کله په مسلمان باندې د ظلم اراده لري نو همدغه مسلمان نه یو سړی راوچت کړي او هغه له پیسه میسه او اختیارات ورکړي او په هغه یې ووایي. دشمن بذات مسلمان نشي وال. دشمن که مسلمان وي د مسلمانانو کې یو وله پیدا کړي، یو منافق نه پیدا کړي، هغه منافق باید دا مسلمان ووایي. دا عامه قاعده ده، پخوا د زمانې دا قصه را روانه ده. نو فرعون بني اسرائیلو باندې خو به ظلمونه کول، نه د بني اسرائیلو نه د موسی علیه السلام د تره زوی قارون یې راوچت کړه. وی ته د قوم سړی او بس ته لګیا او سعودي بني اسرائیلو کې کار کوه. هغې د بني اسرائیلو نګران مقرر کړی و، هغه پرې ډېر انتهایي ظلمونه کول. بادشاه ته به یې لېږل، ډلې ډلې مقرر کړی وی چې تاسو به د بادشاه خدمتونه کوئ، څوک به لښتي صفا کوئ، څوک به له متیازې غورځوئ، څوک به له زمیندارۍ کوئ، څوک به له ګیډي راوړی، خشاکونه به وله راوړی، څوک به لارې کوڅې وله جوړوئ، ښځې به یې د هغوی د کورونو خدمتونه کوئ. دې دا قانون په دې مقرر و او مال او دولت دومره د سره و چې په حدیثو کې راځي، بلکې قرآن حکیم کې الله فرمایي دومره دولت ورسره و چې د ده کنجانې د جرندو به یو لویه ډلې په چې چته به تنو کنجانې به یې په یو مضبوطې ډلې ځان سره په اوږو باندې او په سارو وګرځولې. دا کنجانې خو نه وي لکه زمونږ دا اوسنۍ کنجانې چې کومې دي. دومره دولت ورسره لویه ډله، هغه صرف په دې مقرر وه چې د قارون د خزانو کنجانې به ګرځوئ، هغې به چابیانې ګرځولې. چې کله خدای پاک فرعون غرق او بني اسرائیل ووتل، دې مو سره لاړ. په دې خو منافق هماغه د زړه نه بغض د موسی علیه السلام سره پورې او په دې هم خفه و چې زه مالداره مې یم، زما دولت هم شته، زه مشر هم یم. او ځکه موسی علیه السلام له خدای پاک پیغمبري ورکړه، نو د موسی علیه السلام د ورور د هارون ولې پیغمبر دی، هارون علیه السلام. په کار دا و چې د ده په ځای باندې زه پیغمبر شوی. دی هم یو بغض او حسد و د موسی علیه السلام سره چې دا کشر راغی او د له پیغمبري مې لو شو او بیا د خپل لور پیغمبر که او زه د تره زوی یم او مال ما سره دولت ما سره ما له نبوت رانه که دا ولې. حالانکې دا نبوت دا د چا خپل اختیاري شیز نه دی، دا د الله خو الله یعلم حیث یجعل رسالته. الله قرآن کې فرمایي هغه ځای ما ته معلوم دی چې کوم ځای کې د پیغمبري ورکوم. یو زمیندار دی په ځمکه کې کار کوي، نو هغه په خوره ځمکه کې کرم کار نه کوي، خو تخم خوري. هغه ځمکې کې کار کوي چې هغه جوړه ځمکه وي، خوږه ځمکه وي، بیا نور هم پاکه او جوړه کړي، د هغې نه پس پکې غنم کري. یعنې په دې دش بیابان قیمتي ځمکه ده، سړک په غاړه ځمکه ده او د مرلو ځمکه ده، خو یاره داګه میدان یې نو چا هم پکې غنم ونه کرل. دا څوک نه دی چې دا ځمکه قیمتي راځي دې کې غنم کرو، نه هغه ځمکه کې قیمت ته څوک د ځمکې نه ګوري. را پېښور کې مې 10 برلې یا 15 برلې پلاټ واخېست او دا خو ډېر قیمتي په 15 لکه وشو، دې کې به غنم کرم، ای کې څوک غنم نه تري، قیمت یې زیات دی خو د غنمو قابله نه ده. دغه رنګ یو سړی مالدار دی، نو یو زمیندار سړی هغه ځای کې غنم کوي چې هغه ته پته لري چې دا غنم زرغونی. رب العالمین به پیغمبري غوندې لوی نعمت
هغه چاله ورکوي چې هغه ته الله ته پته چې دا وجود د پیغمبرۍ قابل دی. سخت هم برداشت کولی شي، تکلیفونه هم د قوم برداشت کولی شي، او ما ته هر وخت جالي به او د قوم دپاره د هدایت یو ذریعه به مي. تاسو وګورئ د پیغمبرانو حالات. نو قیمت او مال ته خو ته نه ګورې چې مال قیمتي ځمکه کې کار کوي او کاش پکې کوي. هغه ځمکه کې کوي چې هغه تخم زرغونوي. دغه رنګې الله مالدار ته نه ګوري. مال څه شی؟ خدای پاک چې غوښتل بعضې پیغمبران یې هغه هم پیدا کړي دي چې هغه د ټولې دنیا بادشاهانو لکه سلیمان علیه السلام. خدای پاک چې غوښتل نو هغه پیغمبران هم خدای پیدا کړي دي چې هغې سره ډېر لوی دولت و لکه اسکندر ذوالقرنین، حضرت داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام. بادشاهان هم د ټولې دنیا بادشاهي ورسره و. لیکن مال ته خدای نه ګوري. الله هغه د پیغمبر وجود ته ګوري چې دکې صلاحیت شته او که نشته. نو قارون په دې غصه و چې ما ته پیغمبري میلاو نه شوه او موسی علیه السلام زما نه کشر دی، د هغه ورور هارون علیه السلام زما نه کشر دی، هغې ته میلاو شوه. لکې دا نفاق و. لیکن دا ورته پته ولګېده چې موسی علیه السلام خو د خدای برحق پیغمبر دی، خلاف پې کولی نه شم. نو چې کله موسی علیه السلام او بني اسرائیلو هجرت کو او اوتل وادي تیه ته فرعون د هغه قوم خدای غرق کړ، د هارون موسی الله خو دې منافق دی چې لاړ ورسره هلته کې دې یو سکیم او یو سازش جوړ کړو چې هغه د موسی علیه السلام به په کومه طریقه زه بدنام کړم. او چې دې مې بدنام کړ دا عامه قاعده ده. یو نیک سړی وي، یو عالم وي، نو که ته هغه عالم بربادول غواړې نو ته یې بدنام کا، قوم ته یې بدنام کا، جامع ګنده که پلیته کا. نو چې کوم زرګونه یا لکونه یا سوونه خلک د هغه تابعدار دي، بس هغه به په یو ساعت لو شي. لکه خلک خو یو نیک سړي پسې روان دي، خو د هغه د نیکۍ د وجې نه روان. او چې تا دې ته خبره جوړه کړه چې د هغه نیکي دې برباده کړله او خلکو ته ثابته کړه چې دا خو یو نیک سړی نه دی، دا خو یو ګنده سړی دی، نو مسلمانان خو نیک سړي پسې د نیکۍ د وجې نه دي، بیا د چا کار سره چې دغه نیک سړي پسې. نو قارون په دې سوچ کې لګېدلو چې دا موسی علیه السلام به زه کله دا قوم به ترې واړوم او دا خلک به ترې واړو او په کومه طریقه به زه دا موسی علیه السلام بدنام کړم. پیسه خو ورسره وه، نو یو سکیم یې جوړ کړو، یو سازش یې جوړ او د کبر هم ډېر زیات و. دته به د خپل قوم بعضې کسان وویل چې ګوره مونږ خو موسی علیه السلام پیغمبر دی، مونږ خو د هغه ډېر عزت کوو، احترام یې کوو، ته د هغه مخکې هم ګورې داسې ډېر د کبر خبرې کوې. لا تفرح ان الله لا يحب الفرحین. کبر مه کوه په دې مال باندې. ګوره د خدای پاک ګورې کبرجن خلک نه خوښ، او دا حقیقت هم دی رونو. خدای دې مونږ کې عجزي پیدا کړي. الله فرمایي الکبریاء ردائي، وی دا لوی زما صادر دی او زه خپل صادر کې ګورې ځان سره بل څوک نه پرېږدم. یو انسان کبر کوي نو خدای پاک هغه له خامخا ذلت ورکوي. لږ غوندې خو به یو پوټي لویي استعمال کړي. فرعون ته وګوره کبر یې وکړو، انا ربکم الاعلی، خدای غرق کړو. دغه رنګې ورپسې هغه حامان ته وګوره، هغه شداد ته ورپسې وګوره. دغه رنګې اوس د موسی د نبي علیه السلام دشمنانو ابو جهل ته وګوره، څومره کبر ابو جهل شروع کړی. عتبه ته وګوره او شیبه ته وګوره، دا د پیغمبر علیه السلام دشمنانو، کبرجنو، ځان ته به لوی وی او مسلمانانو ته به ذلیله نسبت باندې کتل. خدای پاک هغه مسلمانان دومره عزتمن کړل چې تر ننه پورې د یو ادنا دا چې د دنیا په نهایت باندې یو کمزوري مسلمان، بېماله مسلمان، هغه ته به تم دعا کوي او په عزت به نوم اخلی، وی به حضرت بلال رضی الله تعالی عنه. او هغه لوی سرمایهدار او د دولت خاوندان چې کوم کافرانو، ابو جهل، عتبه او شیبان، هغه ته به لعنت الله علیه، خدای دې په لعنت نازل کړي. هغې نوم به په بد والی، د مسلمان د هغه صحابي نوم به په عزت باندې اخلي. او کبر ډېر خطرناک شی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي تر څو پورې چې د انسان په دې زړه کې د شړشم د دانې برابر کبر پروتي، د جنت خوشبویي پې حرامه ده. دا به ترې وباسم دا کبر، جهنم کې یو څو غوټې به ورکو چې پاک یې کړم، د هغې نه پس به جنت ته ځم. دغه کبر سره به دې جنت ته چرته هم نشي تللی. لکه جامه چې سړی ایزي که نه، ویډه به یې په هغه مشین کې واچي، په صوبارو یې ووایي نو چې پاکه شي، د هغې نه پس یې سړی اغوندي. دغه رنګې دا کبر به دې زه وباسم، دې به زه ذلیل کوم په جهنم کې، د هغې نه پس به بیا دې جنت ته. نو کبر او انسان سره به څه کبر خوند وکړي، لویي به خوند وکړي. زمونږ خو چې معمولي پخې که درشي نو بیا زمونږ د چغو نه خو په ګاونډ کې هم څوک خوب نشي کولی. معمولي چې په غاښ هم در شي نو زمونږ د هغه چغو د وجې نه بیا په ګاونډ کې هم څوک خوب نشي کولی.
لږ هم په سر درد شي نو بیا زمونږ نه په کندي کې هم څوک خوب نشي کول. لږ غونډه رسمات یا زیات شو یا بند شو، لږ تیز شو دستونه دې شو یا لږ بند شو، نو دته به خلکو وی ګوره لا تفرح کبر مه کوه، ان الله لا يحب الفرحین. دا کبرجن د خدای نه خو دا ته څه کې؟ دا مال خو خدای درکړی، ده به څه وی؟ وی دا مال خدای راکړی، دا مال خدای نه راکړی، دا خو ما سره علم دی او تجربه ده او هنر دی، دا مال ما په هغې ګټلی، دا ما په هغې دا مال حاصل کړی. نو ګوره یو خبره دلته کې یاد وساتئ، هېڅ سړی دله خدای که مال درکړه دولت درکړه دا به چېرې هم نه وایي چې دا د ما کمال دی، دا به وایي چې که دا نوری ډوډۍ ده یا د جوارو یا د غنمو دا مال الله راکوي. بعضې وخت د ابتلا د وجې نه به خدای په پته یو امتحان به راوړي، ابتلا به راوړي، ته ګوري به الله زما په دې مال کې ته څه کوې، امداد کوې که نه کوې، د خدای په دې مال کې د الله حق ورکوې او که نه ورکوې. نو قارون جناب کبر وکړه لکه دغه دو کسانو چې کبر وکړو، دا مال خو ما ته وایي خدای درکړه، وایي نه ماله خدای نه راکړی، ما په خپله پیدا کړی دی، کسب مې کړی دی، ګټه مې کړې ده، لکه انسان ته ګوره د انسان ګټې ته وګوره، تو بس یو ستا ګټه بس وي. ډېر مالدارانو ولیدل چې مال یې برباد شو. راغی اوس موسی علیه السلام وایي دی خو منافقه، کافر نه به ځان وساتې خو د منافق نه ځان نشي ساتلی، یا د اسلام په جامه کې د اسلام دشمني، دې ته منافق وایي. یو ښځه یو لمسوله و، هغې ته یې داسې چل به وکړي چې ته په موسی علیه السلام الزام ولګې چې ما سره څه ناجایز کار کړی، دومره دولت به دله درکړم. هغې ډېره ښه جوړه یې ورسره وکړه. لوی موسی علیه السلام ناست بني اسرائیل یې راغونډولي په وادي تیغ کې زرګونه خلک دي، سوونه خلک دي. قارون پاڅېده، یا موسی ته مونږ ته له نیکۍ تلقین راکړې، یو په خپله یې دغه حال دي او مونږ ته نیکۍ ښیې، سال مې دی. هغه ښځې ته یې ته پاسه، هغه ښځه پاڅېده ویې دی موسی چې دی نو ما سره دغه بدعملي کړې، د خدای په پیغمبر یې الزام ولګه. دا خبرې د الزام لګول اساني، هر چا باندې خلک الزام لګي، هر چا کې خلک عیبونه راوباس، لیکن د هغې نتیجه سنبالول ګورې بیا ډېر ګران دی. نیکانو دپاره شیطان هر وخت خلک لمسوي، هم پښتانه وایي که نه وایي چې دا بل ته یو ګوته نیسي دا درې ځان ته راماته کړي. ما کې به بېشکه غلطۍ به وي، ګناه به وي، مونږ کم مولا دا ویلي چې زه د ګناه نه پاک یم، نو ته به په مولا کې، په نیک سړي کې، په بل چا کې به عیب راوباسې، لیکن ته د خپل ګریوان کې هم سوچ وکړه چې دا کم عیب زه په دې فلانکي کې راوباسم چې دا ما کې هم شته او که نشته، ما کې څومره عیبونه کې بلکې لټوم، زه خو ټول د عیبونو نه ډک یم. نو ګورې پام کوئ، بهتان په بل مسلمان کې عیب پیدا کول، د بل مسلمان سپکاوي کول، مسلمان ته پیغور ورکول، دا ګوره ډېره خطرناکه ګناه ده. او ګوره نبي علیه السلام فرمایي مشکات شریف کې حدیث دی چې څوک دا کار کوي که نه د بل عیب لټوي، نو که د توبه ووسه خلاصه شوه، که توبه ونه ویسته نو چې د کم عیب په هغه مسلمان کې راوباسي نو دی به هله خدای وجني چې هغه عیب خدای په ده کې پیدا کړي. توبې وباسي، ټول زمونږ ټول ورځ جومات کې ناسته بل غیبت، اجرو کې ناست په بل کې عیبونه راوښکم، دوه کسه چې ناست بل باندې باسونه کول، خو زمونږ مجلس هم دغه چې یو پاک مسلمان باندې کې راوباسي او په هغه به تفسیر یې شروع کړو، دغه زمونږ ژوند دی. خو لمونځ وکړو خو دغه چی کوو، خولې نه لږ غوندې وار ورکول پکار دي، دا خوله د خدای په ذکر جاري کړې، دا نورې خبرې پرېږدې. هغه د پاسېده وایي ته د خلکو د نصیحتونه چې پاسې دا چل کړې. موسی علیه السلام یې ښه هغې جلالیت لږ زیات و، بس فوراً په سجده پرېوته الله ته، ویجلل خدای ته، او بیا راپاڅېده او هغه ښځې ته وایي ستا دې په هغه ذات قسم وي چې ته یې پیدا کړي، اسمانونه یې پیدا کړي دي، رښتیا وایه. بچې مو سره هغې ښځې سره رښتیا ووایه، ستا دې په هغه ذات قسم وي چې اسمانونه کې پیدا کړي دي، دروغ به نه وې. ښځې باندې راپرپې چې د خدای نوم یې واغېست، پړچېدو شو. وی ما دروغ وویل صاحب، ته ډېر پاک انسان یې، دا ما له قارون پیسې راکړې چې ته په موسی علیه السلام دا ګوی کې. بس موسی علیه السلام خو په غوسه کې وي خدای راوینیسه، سره د مال یې راونیسه او سره د نوکرانو یې راونیسه او سره د هغې خلکو چې کومې ملګري دي، نو خدای پاک اونې و ځمکه وشلې او دوی پکې دننه لاړ.
مال یې هلاک شو دیم خدای ځمکې ته چې ځمکې راښ که ای موسی معافي راته وکړه ای موسی معاف مې که ویې نور یې م راکاږه نور یې م راکړه ای موسی معاف مې که بیا به نه کوم غلطي مې کړې ده نور یې م راکاږه ځمکې غیب کو په ځمکه کې اوس هم دغسې تاویږي تر قیامته پورې دغه سزا ده او بیا قیامت نه وروستو چې خدای پاک جهنم ته بدیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله موسی علیه السلام ته وایي چې څنګه چلو شو زړه یخ شو الله ورته پیغمبرانو سلام خدای پاک داسې هغه د خپل ناس خبرې کوي خوشحاله شوې یا خدای خوشحاله شو په مې الزام لګولو او تا زما دعا قبوله کړه په ځمکه کې دې غرق کړه رحم دې پې موسی ګورې رانغی څو چغې درته ووالې او تا پې رحم رانغی وایي زما دې په خپل ذات قسم الله وایي که ما ته یوه چغه والې او په اسات مې معاف کړه الله دومره رحیم ذات دی یو چغې ما ته والې وې که نه په اسات مې معاف کړه او بدبخته تا ته چغې والې او زه یې هېر کړی وم دومره چغې درته والې معاف دې لکه او که ما ته یو چغه والې وې حالانکه د خدای په پیغمبر الزام خود پیغمبر خو د خدای رسول دی دا خو خدای ته سپک نسبت دی الله پې خفه کېږي یو چغې ماته والې په اسات مې معاف کړه د خدای رحم ورونو ډېر زیات دی لیکن ان بطش ربک لشدید د خدای قهر او د خدای ګرفت او د الله نیول دا بل ډېر زیات دی هر وخت د رب العالمین قهر په دې سر د پاسه څو ګڼه چې دا الله هر وخت ما رانیوي شي زما دا سرټوکې زما دا سر زما دا لاس او زما وجود او زما دا مال د الله په قبضه کې دي وګوره کم خلک چې دا خپل مال او دا خپل نفس دا مال د خدای په لار کې خرچ کوي زکات خیرات ورکوي غریب سره مسافر سره ګاونډي سره رشته دار غریب سره امداد هم کوي د خدای دا مال د خدای په حج او په عمره هم خیرات کوي چېرته به یې خوار راته ونښه هغې نه به زیات خدای ورکوي او دا ممسک بخیل اجرندې وطن د خدای حق مني نه د ګاونډي حق مني نه د رشته دار حق مني هغه مال چې خدای په بله لاره وباسي خدای د سولې پیدا کړي په ډېره غلطه لار چې خدای هغه مال وباسي